بسم الله الرحمن الرحیم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون مبارک د غربت نه او د لوګي تند نه او د کرنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جون د مشکلات او تکالیف نه ډکو. پدې کې د الله جل شانه یو خپل راز کني که نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوښتي وي نو دا ټول هر څه ورته د سرو زرو کیدی شو، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله داسې نه غوښتل او د الله هم دقسې مرضي وه. د یو ورځ نه یو ورځ ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمې رضی الله تعالی عنها کره راغی او ورته فرمایي بچي اوږې یم روټۍ مې نه ده خوړلې، په ټولو بیبیانو باندې وګرځېدم یوې کرم روټۍ نشته، دلته رالم ما وی که دلته روټۍ چې لږه روټۍ وخورم اوږې شوی یم، لوږې پریشانه کړی یم. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي بابا قربان شم، مونږ کرم روټۍ نشته، مونږ هم لوږې اغوستی یو، سویم ورځ د فاقه ده. الله اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې د کورم راوځي، په دې کې څه ګوري چې نه ګوري چې یوې زنانه وینځې یو دوه روټۍ او یو څو پوټي د غوښې دا په پلیټ کې راوړه. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها زر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې حضرت حسن او حسین ولیږل رضی الله تعالی عنهما، وی ورشه نیکه پسې ورته ووایه چې راشه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لارې نه واپس راغی، هغه سالن او روټۍ یخي و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لی راواغستل. نبی علیہ السلام فوراً پوه شو چې د الله د طرف نه امداد او برکت نازل شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راوغوښته، فاطمه، حضرت حسن و حسین رضی الله عنهم اجمعین، ازواج مطهرات او اهل بیت رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ټول راوغوښتل او په ټولو باندې هغه روټۍ وخوړله. الله جل شانه د ټولو دپاره هغه روټۍ کافي کړله او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې الله پاک زما لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها له برکت ورکو او الله جل شانه دیتا رزق راولېږو او الله جل شانه د دې کرامت ظاهر کو. الله جل شانه چاله چې غواړي بې حساب رزق ورکوي.